لکه خوشحال خان خټک ته یو ورځ یو ښځه راله ویل ته خو شاعر او د سر نه واله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسي او صفت مې ونه کړي. هغې ویل ښه داسې ورته وکتل لګیا شو سترګې دې داسې دي غوږونه دې داسې دي ننګي دې داسې دي شونډې دې داسې دي غاښونه دې داسې دي سینه دې داسې ده ها ها چې نوم ته راغې نوم ته آخر کې ورته وایي چې د نامه نه ښکته حل ویلی نشمه د نامه نه ښکته حل ویلی نشم د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب دې نوم کې که خیال وکئ څه شی غوټی غوندې دې نوم کې غوټی د نامه نه ښکته حل ویلی نشم حیا او د ادب او د احترام د وجې اگر چې اوس پاکستان کې خو د نامه نه ښکته حلونه شروع شو ستاسو خدای کور رانکه په دې پاکستان جوړولو ستاسو خدای بیړي غرقه که ستاسو خدای هلاک او تباه او برباد که پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز ته کله کله ځمه نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په څه ګډو وډو سر شو نو ما ورته وایي چې تا نیت کې به څه فرقي ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشه کوه چې په تا اثر کېږي که نه ډېر خوشحال شو غریب او هسې ما سوچ وکړو چې دا اوس دړه نه دا پوښتنه د ما نه کوي نو عزیزانو دا ځان قدرې چې دې وخت کې تاسو بچ کوئ دغه توره بچی بچ کوئ زمونږ بچی تباه کېږي لګیا د مولیانو بچی تباه دي د پیرانو بچی تباه دي د میاګانو بچی تباه دي د سیدانو بچی تباه دي د شیخانو بچی تباه دي د اجیانو بچی تباه دي غرق دي غږ نشي کولی پخوا به جینکۍ مټیزېدې اوس کالک ته زو غږ کې د سور بچی هغه مټیزېږي تا داسې ذلیل قوم او وایې وقتن فوقتن خدای کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغي شي د سپي په مرګ مري مري که نه مري د سپي غوندې مردار پروتي او د سپي په مرګ مري مونږ ته به مرګ هم د سپي نصیب کېږي د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کېږي مونږ به د سپو په مرګ سهارانه یو هلک تپوس وکړی چې زه تماچې جوړوم هلته استاد راته وی چې دا ګټه حرامه ده مال هغه استاد دی چې کوم د امام دی د هغه علاقې خلک پوډر خرڅوي چرس خرڅوي افیم خرڅوي غلې کوي ډاکې کوي اجرتي قتلونه کوي نو استاد ته وایي چې ته څه قلبې کې دغه خوراک ورته کې خدای دې خانه خراب نو مونږ د مردار خورو امامان یو زمونږ ټول خوراک مردار دی زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته هلکه دا روټۍ دې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلي که په حرامه دا ویلی شم خو چې راوړي بس پلته یې ورته وویل چې زه په تندر دې ولګي اوس څه چل کې نو عزیزانو خفه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو زه دا ویلی